د دوس قبیلی یو سردارو چې طفیل بن عامر دا غنومو الدوسی او دا شاعر مو سردار همو مهمان نواز همو نو د تجارتی قافلې په بنیاد باندې د مکې مکرمې ته راغی د مکې خلکو سره او سردارانو سره ملو شو هغه یې وله مېلمستیا وکړله اکرام او اعزاز یې وله وکړو خو چې چا سره میلاویږي نو یو خبره ورته کوي او چونکې د هغې منصوبه دا وه چې یو خو دی د یمن نه راغلی دی بل د قبیلې سردار دی بل په خبر هم پوهېږي هوښیار هم دی شاعر هم دی نو هسې نه چې د رسول الله مبارک دا خبرې دی واوري او که ده واورېدې او ده ایمان راړه دی به ځي یمن ته دی به ځي دوس ته دوس قبیله ده په یمن کې او هغه ټول خلک به اسلام کې داخل شي نو موږ خو د اسلام دا شمع ختمول غواړو دا به زموږ دپاره ډېر نقصان خبره وي نو هر چا سره چې میلاویږي نو ده سره دغه خبره کوي چې ګوره فام کوه مکه ګوره اوس هغه شانتې کلی نه دی دلته کې یو کس دی او د هغه خبرې واونري چا سره چې میلاو شوی دی اختلافات د هغه د وجې پیدا شوي دي د پلار او د زوی په منځ کې اختلافات د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلافات د هر چا په منځ کې په مابین کې اختلافات د هغه د وجې را پیدا شول نو مهرباني وکړئ خپل تجارت وکړه خپل هر څه چې کې نه وکړه مکه کې وګرځه خو د هغه یو انسان دی چې نوم محمد صلی الله علیه وسلم دی د ده خبرې دې ګوره در غوږ ونشي نو دې وایي زه دې خلکو دومره ویرولمه وایي ما زه ولګېدم وایي ما مالوچ مې راواغېستل نو ما په غوږونو کې ورکړي وو دې غوږ کې مې ورکړو په دې غوږ کې مې ورکړو وایي ګرځېدم به وایي ما یې نه چې هسې په غلطۍ کې چېرته خبره مې غوږو له را نه شي نو دې خلکو ګوره ډېر زیات یرولی یم رسول الله مبارک سره څو پیرې میلاو شو الله تعالی وله زړه ته ایمان کوزو پیغمبر علیه الصلاة والسلام حرم کې لګیا دی او مسته ولاړ دی ده سوچ وکړو نو بیت الله شریف کې رسول الله مبارک ولاړ دی او مس کوي ته سوچ وکوئ دا خلک مې دومره یاري تو څه کم عقل خو نه ته ګوره خو هوښیار یې ښه په خبره پوهېږي په شعر او شاعرۍ هم پوهېږي په سحر او په جادو هم پوهېږي هر کلام پېژنې د قوم سردار یې نو اورېږه داسې کار به وکړم چې د ده خبرې به زه واورم نو کو ښې وې نو وا به یې اخلم او غلطې وې نو پرېږدم که نه دا ما ځان نه څه کم عقل جوړ کړی دی مکه کې ګرځم او غوږونو کې مې مالوچ ورکړي دي او په ذوالقطنتین باندې بیا مشهور شو وایي مالوچو والا غوږونو کې مې مالوچ ورکړي دي ځان نه مې کم عقل جوړ کړی دی ورږه چې دی څه وایي نو چې دی څنګه داسې ورنږدې شو نو رسول الله مبارک تلاوت کو مسکي قرآن یې در غوږ شو او چې د قرآن یې در غوږ شو قرآن یې واورېدو نو خو شاعرانو عربو مو په عربۍ هم پوهېدل شاعرانو په شعر و شاعرۍ هم پوهېدل نو فوري طور یې زړه دا خبره واغسته چې دا دې کومې خبرې کوي دا خو چېرته سحر او جادو نه دی دا خو شعر هم نه دی نو ورنږدې شو پیغمبر علیه صلات وسلام پسې شاته روان دی چې کله د پیغمبر علیه السلام کور خواته ورسېدو پیغمبر علیه السلام ته وایي ما ته خلکو ستاسو متعلق د قریشو ډېرې خبرې کړي دي چې دی داسې وایي دا وایي دا وایي خبرې وله واونري نو ته ماته د الله کلام لږ واورو دا تا څه وي هلته کې حرم کې پیغمبر علیه صلات وسلام ورته نور قرآن واورو ما دا وي فوري طور یې په رسول الله مبارک باندې ایمان راړو هغه طرف ته قریشو صلاح کوله چې دا سړی چېرته په رسول الله باندې ایمان رانړي او الله تعالی د هغه په قسمت کې ایمان لیکلی و نو مسلمان شو نو دی د دوس قبیلې و مشر هم و سردار هم و نو دی وایي رسول الله زه خو ځم قبیلې ته ځم خو ما له زه هغې ته به زه دعوت ورکوم چې په مکه مکرمه کې یو انسان دی چې نوم محمد دی او الله نبوت ورکړی دی خو ما له یو نښه راکړه خلک به راته بیا دا وایي چې د هغې نښه زه زه به څنګه هغې پویه کومه د پیغمبر علیه السلام دعا وغوښتله الله تعالی دله یو داسې نښه ورکړله چې دا تندی څه دی د دې ځای کې د دې ځای نه به یې رڼا ختله
نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې لږ منځه پورې لاړ واپس راغی او بیا فرمایي پیغمبر علیه السلام ته وایي داسې نه کومه ولې وی خلک به راته وایي که چاله دا دعوت ورکړم او ورته وایم چې دا الله د پیغمبر په دعا الله تعالی ما له دینه پیدا کړی دی نو هغوی به وایي چې دا ته بېدینه شوی نو دا درته باندې مرض راغلی دی وی دعا وکړه چې الله تعالی زما دا نښه بدله کړي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا دعا وکړه هغه رڼا د ده چابک ته شوه ده سره یو لښته وه چابک و د شپې به چې دی تیاره کې روان و هغې به رڼا کوله خلکو به چې ده نو ته ښه کتل چې دی دوست قبیلې ته ورسېدو لومبنۍ یې ولګېدو خپلې مور ته او خپل پلار ته او خپلې ښځې ته د اسلام دعوت ورکړ نو هغوی مسلمانان شول بیا قوم له دعوت ورکوي قوم د ده خبره بعضو ومنله او بعضو ونه منله نو دی ډېر ناامیده واپس راغی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته بیا وایي پیغمبر علیه السلام ته وایي رسول الله زما دې قوم ته بددعا وکړه زه هغوی ته ستا خبره کوم او د الله خبره ورته کوم او هغوی خبره نه مني د الله بړایي ورته بیانوم او هغه نه مني تو ته خیرې وکړه پیغمبر علیه السلام اودس وکړه لاس یې اوچت کړه یا الله دوس قبیلې ته ایمان نصیب کړي یا الله دوس قبیلې ته ایمان نصیب کړي وایي زه ورځه دی چې څنګه لاړ او چاله دعوت ورکوي الله تعالی د هغوی زړونو ته ایمان ورکړي ټولې قبیلې هغه چې ده نو څه وکړل په رسول الله مبارک باندې ایمان راوړو د ده په دعوت باندې نو ورو اسلام کې خلک داخلېدل پیغمبر علیه الصلاة والسلام به څه چل کو بهر نه به چې ته کوم میلمانه راتلل د مکې خلکو خو خبر هسې نه منله د چې څوک میلمه به د بهر نه راغی پیغمبر علیه السلام به فوري طور هغه سره لاړ او سره به کېناستي او نور څه نو دا یوه خبره وه چې زه د الله پیغمبر یم ما له الله نبوت راکړی دی تاسو ته دا خبره کوم چې د الله پیغام ومنئ د الله خبره ومنئ الله یو ومنئ بوتان څه نشي کولی هغې له به یې دعوت ورکړو نو د نبوت 11 کال دی